د قربانۍ زناور څومره دي کم دي نن په هغې باندې زموږ بحث دی. د اهل سنت والجماعت موقف دا دی چې دا زناور به په قربانۍ کې تاسو ذبح کوئ. اوخه دا ذبح کولی شي په قربانۍ کې. دغه شانتي غویي غوا دا به ذبح کې. میخه کټې دا ذبح کولی شي او مینډه بیل چې ورته وایي دام ذبح کولی شي. ګډ او ګډ دام ذبح کولی شي. سیرلې بیزا چیلوکی دام ذبح کولی شي. دا ټول 12 سیزونه راځي چې دا په قربانۍ کې ذبح کولی شي. فتاوا علمگیریه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 300 الباب الخامس کې را نقل کوي اما جنسه فهو ان يكون من الاجناس الثلاثه. په قربانۍ کې کم زناور ذبح کولی شي هغه د دې 3 قسمونو نه دي: الغنم او الابل او البقر. کاغه بیزای، کاغه اوخی او کاغه غوای. ويدخل في كل جنس نوعه والذكر والأنثى منه والخسي والفحل لانتقال اسم الجنس على ذلك والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر. پدې کې د هر جنس نوع قسم شامل دی، که مذکری که مؤنثی، که خسی که بغیر خسی، هر قسم شامل دی. او دا مینډه چې ورته وایي دا د بیزی قسم دی او د میخي قرباني چې دا دام جایز ده ځکه دا د غوا د قسمونو نه ده. او زه به اوس په دلایلو سره د میخي مسئله ستاسو په وړاندې باندې بیان کوم ان شاء الله العزیز. دلیل قرآن نه دی: لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. سورة الحج آیات نمبر 34. الله فرمای موږ د هر امت د پاره قربانی مقرر کړی و چې هغه مخصوص زناورو باندې الله نوم والی کم چې ورته الله ورکړل دي او هغه د الله په لار کې ذبح کی. په دې آیات کې قربانی بهیمة الانعام مقرر شوی دی. بهیمة الانعام وضاحت قرآن مجید په خپل باندې کوي. زه صرف د آیات حواله ورکوم. اوږد آیات د من الانعام حمولة وفرشا سورة الانعام 142 143 144 نمبر آیات قرآن کې راواړوي بیا ورته وګورئ. الله جل جلاله هغه زناور پیدا کړل چې بوج اوچتای. په زناورو کې په څلور خپیزو کې هغه زناور الله پیدا کړل بعضی چې بوج اوچتای، لکه اس بوج اوچتای، خر بوج اوچتای، اوخ بوج اوچتای. او الله هغه زناور پیدا کړل چې کم د ځمکې سلاګي، لکه مثال بکری، بیل، دنبا، دا قسمونه شو. الله تاسو ته رزق درکوي، هغه رزق نه تاسو خورئ او د شیطان په نقش قدم باندې تاسو مزئ، ځکه شیطان ستاسو د پاره یو ښکاره دشمن دی. الله اته جوړې پیدا کړلي، نر او ماده. 2 صنفونه قسمونه چې دي نر او ماده، دا د بیل د نسل نه دي او 2 د بیزو د نسل نه دي. الله وایي د دیونه تپوس وکي یا آیا دوانه نران الله حرام کړي یا دوانه ماده یا هر هغه بچي چې د دوانو نسل د ماده د خېټې کې موجودي. د دوانو هغه بچي چې د دوانو نسلو د ماده په خېټه کې موجودي. که تاسو رښتونی نو ماته د علم په میدان کې جواب راکړئ. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. دې آیات کې د مسلمانانو د پاره یو لوی جګړه او جنگ ختمیږي. کله چې خلک اختلاف ساتي، حضرت استاجی مفتی عاطف حنفی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل کله چې د دنیا نه عقل دیانتداری او چته کړی شي بیا به اختلاف ختمیږي. یعنی اختلاف به اختلاف به همیشه د پاره چلیږي. البته د اختلاف د پاره یو میدان دی، په هغه میدان کې اختلاف کول، په هغه اصول اختلاف کول.
الله موږ ته فرمایي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، بغیر د علم نه. هغه خلک چې کافران دي که تاسو د هغو خدایانو ته کنځل وکئ، هغوی به ستاسو حق رب ته کنځل وکي، علم به ورسنئ، بغیر د علم نه به کنځلي وکي. څه تعلیم موږ ته الله راکوي؟ د کافر انا حق خدای چې د الله سره شریک ګرځولی هغې ته به کنځلي نه کې. قرآن موږ ته دا وایي. او نن افسوس دا د خلک اختلاف ساتي، نو اختلاف د کنځلو په میدان کې ساتي چې څومره لوی بکواس وکي دومره لوی مولا حساب شي، چې څومره لوی کنځلي وکي دومره ورته خلک متوجي شي. افسوس خبره ده. همدا وجه ده چې امت تباه کېږي. اختلاف ساتئ، اختلاف نه تاسو څوک نه منع کوي، زموږ نه زیات اختلاف هېڅ څوک نه ساتي، خو کنځل مه کوئ، د کنځلو میدان مه کوئ. که ته وایې چې هغه زما مولا ته کنځل کړي زه ورته ځکه کنځل کوم، دا د مسلمان طریقه نه ده. استا مولا ته کنځل وکړو د هغه دا ظرف ګندو کوي دي، د هغه حیثیت نو کوي دي، ته د هغه مولا ته کنځلې مه کوه. قرآن الفاظ ورته مه یادوه. عیسی علیه السلام په باره کې حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه هغه واقعه ذکر کړل ده. و عیسی علیه السلام ته یو کس کنځل وکړو، نو حضرت عیسی علیه السلام ورسه ټیم بعد یو ښېګړه وکړه. نو یو حواري د عیسی علیه السلام راغی عیسی ته وایي یا عیسی روح الله یسوع، هغوی تاسو ته کنځل وکړو. ای عیسی، د عیسی د عربی لفظ دی، اصل کې د هغه خپل په یسوع نوم عبرانی زبان کې دی، د عربی کې ترجمه ده. اور بیبی مریم د دې معنی د عابده، او بیبی مریم نوم په قرآن کې 13 کرات راغلی، یعنی د هر سفاری مطابق یو ځل الله دا نوم په قرآن کې ذکر کړل دی. اے روح الله، هغه سړي تا ته کنځل وکړو، تا ورڅخه ښېګړه وکړه، ولې دې ورڅخه ښېګړه کوله؟ خو تا ته کنځل کړي. عیسی علیه السلام وفرمایل ورته اے حواریات ساته زما صحابي په لوښي کې چې کم سالن پروتي هغه تی بار ته تویږي، د ده ظرف د ده په ظرف کې ګن پروتو، د کنځل وکړو، زما لوښی پاک و، د هغه نه ښه څیزونه لوېدو، د وجې نه ما ورڅخه ښېګړه وکړه. که یو سړی کنځله کوي، کنځلي جواب کنځل نه دی، د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه، د نفرت جواب نفرت نه دی رحمانه. کای دی داغه زبان بدسی، داغه انداز بدسی، داغه کردار بدسی. ته د دلایلو په میدان کې خبره کوه، یو ځل بستا الفاظ زی راوړي، چاته کنځلي ولي کې افترام مکوه، د الله نه یره ساعت، الله به تا کامیابی. ځکه لویم موږ دومره مشکلات تیر کو په دنیا کې علما، او چې د دې سره الله په ورځ د قیامت تا د فرشتو ته خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، فاستر جهنم ته واچوي. چېرته یو شپه دې ته سوچ وکړه. نو که یو سړی ستا مشر ته کنځلې م کوي، ته کنځلې مه کوه، همدقه خبره کوه. نبئوني بعلم ان کنتم صادقین، خبر راکئ په دلایلو سره، که چېرته تاسو رښتوني یئ، عالم یې، نو دلیل ما ته راکه. او چې دلیل درسه نشته نو پالتو بکواسات کنځلې دا چاته مه کوئ، ښه په آرام زندگی تیروئ. زمونږ څه حیثیت دی چې موږ بل انسان ته کنځلې کوو؟ انسان ډیر معزز دی، د هر انسان ادب کوئ، هر انسان ته مقام ورکوئ. ځکه که یو سړی کعبه ورانئ نو ما او تا هغه مسلمان نه ګڼو، او ما او تا د هغه سره تعلقات هم نه ساتو، ځکه دا کعبه ورانئ. لیکن د ادنا مسلمان مقام دا د کعبې نه اعلی دی، بقول حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه. نو چې د یو انسان ته کنځلې کې دا غزله نه لویږي، په هر صورت باندې چاته کنځل مه کوه. یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یعملون. په ورځ د قیامت به پتا دا خپل ګوتې ګواهي ورکوي، که په دې دې چاته تکلیف ورکړی، دا سترګې به باندې ګواهي ورکوي، دا ژبه به باندې په خپله ګواهي ورکوي، دا جسم به باندې په خپله ګواهي ورکوي.
هر سیز جسم سالم ساته. مسلمان تر هغه مسلمان نه دی چې د هغه د ضرر او د نقصان نه، د هغه د ژبې او د هغه د لاسو د نقصان نه بل مسلمان په امان کې شوی نه، تر هغې پورې دا مسلمان نه دی، صحیح کامل مسلمان نه دی. برحال دا مې داسې زیمن کې د رشته په دې وجه باندې ډېر خلک موږ په دې دور کې نو بیا د سوشل میډیا په استعمال کې هغوی ته ځان داسې ښه ښکاري په دې غلط الفاظو باندې چې چا ته خنزیر وې یا د چا مشر ته خنزیر وې. او زه صفا خبرې کومه، یو څو مولیان راوچت شوي دي، نو مې په دې وجه باندې یادومه چې ښه صفا پتې ولګي موږ ته معزز دي. بهرحال داسې به ویم چې معزز دي. یو مولانا بلال دیوبندي نوم لیکي او یو ته دی مولانا اسماعیل. الله دې په عمرونو کې برکات واچي او الله دې ول خپل زبان د استعمالولو توفیق نصیب کړي. نو دا یو په شیخ ادریس سے پسې لګیا دی العیاذ بالله شیخ ابلیس وای، اور دا بل چې دی لګیا دی په شیخ عبدالجبار سے پسې هغه ته خنزیر وای فسادي. مړه ستاسو څه حیثیت دی؟ د کومو خلکو ټول عمر چې د حدیثو په شرحو کې تیر شو، د قرآن حدیث په خدمت کې تیر شو، د کم شیخ ادریس صاحب مخې ته چې 3000 طلبان اسي ستا مخې ته چرته مچ نه کینی، تاسو په هغه استو بس خبرې کوي، تاسو له شرم نه درځي؟ لږه حیا پکار ده. حدیث کې پیغمبر فرمایي د قیامت د زماني بعضی علما به داسې قلوبهم انتن من الجیف، زلونه به د مردار خر نه زیات بدبوداري، بظاهر به ډېر ښه ښکاري، هیڅ چاله د بل له کوره نه راځي. موږ ته پته ده هیڅ چاله د بل له کوره نه راځي. لیکن امام اعظم ابو حنیفه اختلاف کړلی، چرته تاسو د امام سے په باره کې کنزلې لیدله؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کرت یو سړی پسې وروسته روانو کنزلې ورته کولی، امام ابو حنیفه خاموش روان دی، ځان پې نه پوهېږي، حالانکې د امام صاحب په شان مالداره سړی په دور کې بل و امیر، او په علم کې هم د هغه په شان څوک نه و، لا شرقیه ولا غربیه، نه په مشرق او نه په مغرب کې د خلکو د عوامو په زبان دا و چې د امام ابو حنیفه په شان عالم نشته. وای چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته ورسید نو مخې ورته راواړو، ویلې سړیه ستا زړه تش شو که نه یې تش چې زه ودرېږم ته راته کنځلې وکړه، خپل زړه تش که، او که تش نو کور ته راورسېدم نه وځم. هغه په دې الفاظو دومره متاثر که چې ور منډه یې کړه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاس مبارک راونی ښکلې کړ چې حضرت ما ستاسو صبر معلومه. د معتزله او د دهریه او څه بحثونه کړلي. نو بهرحال بعضې ټیم د زبان د استعمالولي، خو بعضې ټیم کې کاته پکار دي چې یار د دې نه خیر خورېږي یا شر، نو حالاتو ته کاته پکار دي زما په طریقه ځئ که نه یار. بهیمة الانعام 8 زناور دي، 2 د دې بیل نه دي، 2 د بیزو نه دي، 2 د اوښانو نه دي، 2 د غواو نه دي، د غواو د قسم نه. امام ابو محمد عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن مهران المعروف ابن ابي خاتم الرازی رحمه الله وفات 327 هجری د دې آیات تفسیر نقل کوي عن ابي جعفر محمد بن علي ان رجلا سأل عليا عن الهدي مما هو فقال من 8 ازواج فكأن الرجل شك قال علي تقرأ القرآن قال نعم قال فسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام قال وسمعته يقول ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشا قال فسمعته يقول من الضأن 2 ومن البقر 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2. تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جل 594 میں حضرت ابو جعفر محمد بن علی وی یو سړی د علی نه تپوس وکړو ته قربانی د زناورو متعلق سوال دا وکړو
چې دا د دې دپاره کم زناور دي. علي رضی الله فرمایل د قربانۍ زناور 8 زناور دي چې د هغوی نه قرباني کیږي. هغه سړي ته شک وشو. علي رضی الله فرمایل آیا تا قرآن نه دی ویلی چې ته شک کې؟ هغه ویل جی ها ویلی مې دی. علي رضی الله فرمایي تا دا آیات نه دی اورېدلی؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام. ای ایمان والو وعده پوره کوئ، ستاسو دپاره چې کوم زناور حلال شوي دي. په دې آیات کې الله بیان کړل دي. او آیا تا دا ارشاد نه دی اورېدلی لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام چې تاسو په هغې زناورو د الله نوم ووالئ چې کوم الله تاسو ته عطا کړل دي. دا دې نه دی اورېدلی من الانعام حمولة و فرشه، بعض بوج چتولو والا، بعض د ځمکې سره لګېدونکي الله جل جلاله پیدا کړل دي. من الضأن اثنین 2 صنفه د بیل نه، ومن البقر اثنین 2 صنفه د غوا نه، ومن الماز اثنین 2 د بیزو نه، ومن الابل اثنین 2 د اوښانو نه. تا دا نه دي اورېدلي، دا یې ورته ویل. بس ثابته شوه زموږ مسئله. اوس راځو هغه مسئلې ته، کومه مسئله چې کله ناکله خلک زیري بحث ګرځوي، پوره تفصیل. د دې نه زیات تفصیل به انشاءالله العزیز بل چا پې نه کړی. د دلایلو په میدان کې به زه دا مسئله ثابته کړم. د دلیل په میدان کې دا مسئله د میخه تاسو ټول ښه پېژنئ. میخه کټی، تاسو دومره سترګي. زمونږ یو استاد هغه عجیبه خبره کوله، بعضې خلک د ښایست تعریف کوي. ښایست جدا شي. ښایست د دې د هر انسان په ذهن کې یو خپل تعریف. کله د دې انسان یو کس خوښي او د دې انسان نه خوښ. معنی دا چې د هر انسان په ذهن کې د ماشوموالي نه د ښایست یو خپل تعریف جوړیږي، په هغې باندې ځي. نکاح چې کله انسان کوي په مینه محبت، ولې وایو چې د مور او اسلام ولې دا وایي چې که هلک په خپله خوښه کړه دته اجازت دی چې نکاح وکړي؟ مین کرکټر څه شی دی په دې کې؟ مرکزي آیډیا، مین آیډیا. در اصل د مور او پلار په ذهن کې د ښکلي یو بیل تعریفي، او د دې بچي په ذهن کې د ښکلي یو جدا تعریفي. لکه شاعران وایي که نه، خوب چې چاله ورشي هغه کټ بستره نه ګوري، زله چې په چا ورشي هغه تور او سپین ته نه ګوري. داسې وایي. مجنون لیلا په دې دور کې نور ډېر خلکو په لیلا ولې نه مین کېدو چې مجنون لیلا خوښېده، خو ثابتېږي دا چې د هر چا د ښکلا یو خپل بیل تعریفي. البته بعضې حسن الله داسې پیدا کړی چې په هغې د هر چا زړه ورځي، لکه حسن مصطفی، حسن یوسف، حسن د انبیاو، چې هغه الله د هر چا په زبان کې ښایسته کړي او هغه ښایسته یي. نو د ښکلا خو یو بیل تعریف دی. د چا څوک خوښ، د چا څوک خوښ، د چا په چا د زړه مینه ورشي، د چا په چا د زړه مینه ورشي. بعض انسان ستاسو بعضې زړه نه بل کس به هغسې مینه محبت ساتي، خوښ به. نو دا د هر چا په ذهن کې یو بیل تعریفي د دې شیزو. زمونږ ځینې خلک ویل به وی خلک وایي استاد به فرمایل چې سترګې غټې نو ښایسته وي. نو په کټي مین شه که نه. تاسو که خیال کړی د کټي سترګې داسې غټې غټې د میخې. کله به فرمایل خلک وایي چې سپین، نو ویل چې سپین څه مینه کوې نو په سپین بورډ باندې چکونه لګوه که نه. نو خبره یې ټیک هم وه. تاسو خبر کار کوئ نو د زړه په سترګو ارسیسته ګورئ، په دې ظاهري سترګو باندې مه ګورئ. دا ظاهري سترګې د سیاراتو په انتقال څه موږ ته یو شیز ښایي، او د زړه سترګې چې دي دا د ایمان په طاقت څه. نو د زړه په سترګو ګورئ، سوچ کوئ. هر انسان مطلقي طور پر الله ښایسته پیدا کړل دی، که تاسو غور وکئ. بس پرېږدئ مړه. نن سبا سړی عاشق دی چې د عشق خبرې ورته شروع کړي که نو مزه ورته ورکړي. څنګه عشق یې دی؟ د یوې تپړې عشق یې، که د چا عشق یې د ایستو ورته اسانه وظیفه ښي. مې په طرف ورځه. 2 نمبر کاغه چرته ژوندی نو ته یې مړ که په خپل ذهن کې، بس دا ما دپاره مړ دی.
دریم دا چې د هغه په هغه شیزونو نظر وکړه چې کم تا ته په ذهن کې بدي، مثال په طور باندې بول براز او ګندګۍ باندې نظر وکړه چې د کې خدا پراته دي، نو ستا عشق به ختم شي. ټیک د قربانۍ په زناورو کې میخه دا داخله ده، دا د غوا یو قسم دی. دلایل شرعیه سلور: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. په دې څه چې یو شی ثابت شي بیا به مني. اول نمبر د لغت نه موږ دلیل پیش کوو. د غوا نه قرباني کیږي او میخه د غوا یو قسم دی، لہذا چې د غوا نه قرباني کیږي نو د میخې نه قرباني کیږي. دا اول لغت د عربو ثابتوي، چونکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي تفسیر سلور قسمونه دي، کلام عرب نه به معلومه. نمبر 2 د چا په جهالت کې چې څوک معذور نه هغه نه معلومول شي. او دریم نمبر چې د دې علم پیژني، زی علم خاوندان د علم پیژني. سلورم داسې چې الله نه علاوه څوک هغه نه پیژني. دا د قرآن په تفسیر کې سلور اقسامي. کلام د عرب وی المنجد مراتب لویس معلوف صفحه 101. الجاموس ضرب من کبار البقر، میخه د غټي غوا یو قسم دی. دویم نمبر فتاوی علمگیری کی دی والجاموس نوع من البقر، جل 5 صفحه 367. الباب الخامس. میخه د غوا قسم دی، میخه د غوا یو قسم دی او د غوا قربانی کیږي نو د میخي قربانیم کیږي. دلائل پدې دي. دلیل نمبر 1 حدیث د حافظ ابو شجاع شروع بن شریدار بن شروع دیلمی وفات 509 هجری روایت نقل کړي. علی رضی الله فرمای الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیه. الفردوس بمعصور الخطاب لابی شجاع دیلمی جلد 2 صفحه 124 رقم 2650. د میخي په قربانۍ کې علی رضی الله تعالی عنہ فرمای و کسان شریکی دي شي. او دغه شان حضرت حسن بصری رحمه الله دویم دلیل له دویم حدیث د 110 هجری وفات د فرمای الجاموس بمنزله البقر. مصنف ابن ابي شيبه لابي بکر عبد الله بن محمد المعروف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه 65 رقم د حدیث د 10848. حضرت علی رضی الله فرمای او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د دوانو. حضرت حسن بصری سے فرمای الجاموس بمنزله البقر، میخه د غوا په درجه کې ده، میخه د غوا په درجه کې ده. وز حضرت علی او حضرت حسن رضی الله تعالی عنهما د دیو ارشاد ته حدیث وای. حدیث او فیزنه فن حدیث پر رنا کې حدیث څه ویل شي. مشهور محدث علامه شرف الدین حسین بن محمد الطیبی وفات 743 هجری اوی الحدیث اعم من ان يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او التابعي وفعلهم وتقريرهم. حدیث وی قول د نبی علیہ السلام تا، فعل د نبی علیہ السلام تا، تقریر د نبی علیہ السلام تا. حدیث وی قول د صحابی تا، فعل د صحابی تا، تقریر د صحابی تا. حدیث وی قول د تابعی تا، فعل د تابعی تا، تقریر د تابعی تا. شرح مشکات الطیبی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 4 فانش باندې. یعنی حدیث نه قسم دی: د نبی علیہ السلام قول، د صحابی قول، د تابعی قول، د نبی علیہ السلام تقریر، د صحابی تقریر، د تابعی تقریر، د نبی علیہ السلام فعل، د صحابی فعل، د تابعی فعل. نه قسم دی حدیث دی ته ویل شي. په پند حدیث کې دا تعریف علامه طیبی رحمت الله علیه کړ دی. شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد الله البخاری الدهلوی الحنفی وفات 1052 هجری وی اعلم ان الحديث في اصطلاح الجمهور المحدثين، یعنی جمهور محدثین داغه په اصطلاح کې حدیث چې دا یطلق على قول النبي، اطلاق کوي چې دا ویل شي د نبی علیہ السلام قول تا، وفعله د نبی علیہ السلام فعل تا، وتقریره د نبی علیہ السلام تقریرا. ومعنى التقریر او معنی د تقریر د انه فعل
احد یو کس یو کار کړي او قال شيئا یا یو کس راغلی د نبی علیہ السلام په وړاندې څه خبره کړي په حضرته صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ناس دی یو کس راغی یا یو کار وکړو یا یو خبره وکړه لم ينکره پیغمبر پاغي باندې نکیر ونکو صد ځان په پوی نکو داغینه یا منع ونکړه یا ویل چې ها ډیره خدا ولم ينهى منعت ونکړه عن ذلك د دین بل سکتا وقرر بلکې یای تایید وکړو یای خاموشي وکړه وکذالک یطلق علی قول الصحابي وفعله وتقریری امدا حالات د صحابي په وړاندې شوي او د صحابي فعل او قول او علی قول التابعي وفعله وتقریری د تابعي قول فعل او تقریر د تمام متحدث ویل شي د جمهور محدثینو تعریف داده نو ثابت شو مقدمه مشکات المصابيح للشيخ عبد الحق صفدرین باندې چې د علی رضی الله تعالی عنہ صحابي دی داغه قول فعل تقریر ته حدیث وي حسن بصری تابعی دی داغه قول فعل تقریر ته حدیث وي نو دا دوه شو حدیث په دی باندې چې د میخ قربانی دا کول شي مولانا ظفر احمد عثماني حافظ ابن حجر الاسقلانی عثماني سے وفات دی دا رحمت الله علیه 1394 او د اسقلانی سے الشافعی وفات دی 852 هجری اغه لیکي خبر واحد حدیث په مناسبت سے بیان کړي وای چې د دوانو اطلاق په مرفوع موقوف او مقطوع باندې کیږي دا غینه معلومیږي مولانا ظفر احمد عثماني اغم حدیث د نبی علیہ السلام صحابی او تابعی فعل قول تقریر دی ته وای نو د دې وجنه روایت را اگر نقل کوي عبارت قواعد په علوم الحديث صفحه 24 الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع علماء اصول حديث په نسبت باندې خبر حدیث خبر دا حدیث مرادف دی د دې وجنه د دوانو اطلاق یعنی د خبر او د حدیث اطلاق فمرفوع موقوف او مقطوع باندې کیږي ٹھیک ده دا شی او دلیل زمنګ سره دویم دلیل نمبر 3 یو شو د کلام عربنا دویم د حدیثنا او دریم نمبر دلیل د اجماع د امت نه دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وفات 241 هجری حضرت نے تپوس وشو الجوامیز تجزی وان سباتین آیا د میخ په قربانی کې وکسان شریکی دي شي د حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه تپوس کیږي امام احمد بن حنبل جواب ورکړي لا اعرف خلاف هذا په دې امت کې چاند د مخالفت نه دی کړي ها په قربانی د میخ کې وکسان شریکی دي شي آیا شمج مسائل د امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهویہ رقم المسألہ 2865 نمبر 2 علامہ ابو بکر محمد ابن ابراہیم ابن المنذر وفات 319 ہجری اغلی کی کتاب الاجمال ابن المنذر صفحات 37 باندې واجمعوا على ان حكم الجواميس حكم البقر وای پدی بات پدی خبره اجماع ده چې د میخي حکم دا د غوا دی نن پسې سنوي مخه بکیږي اسنه چې ټلیفون وکي او وی مسی بیا را پسې څوک ناراضي ما ته پته ده دا پښتانه صرف د ډایلاګ پښتانه دي کوچاته ته کلم بیا را پسې ناراضي لہذا غلی بکینو وای کله نا کله دلتوب هم نیمه ایمانداری ګرځي په شی دلتوب دا معنی نو دا چې خاموشي وکي بس چې سکیږي ادي کیږي او اجماع امت دا دلیل شرعی دی انکار کفر جهنمی توب دی لہذا د میخ قربانی په جواز باندې دلیل شرعی زمنګ سده اجماع چې ما نقل کړه دلیل نمبر 3 قیاس امام سفیانی ثوری رحمت الله علیه وفات 141 هجری فرمائی تحسب الجواميس مع البقر مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحه 23 رقم الحديث 6881 میخ به د غواګانو سشمارل شي نو چې میخ د غواګانو سشمارل شي نو د غوا قربانی کیږي د میخ قربانیم کیږي امام مالک بن انس مدنی رحمه الله وفات 179 هجری هغه فرمای انما هي بقر كلها دا غوا ده میخ چې دا غوا ده فرمای دا د غوا په حکم کې دی معتد مالک امام مالک رحمه الله وفات 294 باب ما جاء في صدقه البقر
په یو بل ځګین کې فرمای الجواميس والبقر سواء کتاب الاموال لابي عبید قاسم بن سلام وفات 224 هجری جلد 2 صفحه نمبر 385 رقم د مسئلې 8012 غوا او میخه دا برابر دي یعنی یو قسم دی او دغه شانتی که تاسو خیال کړئ د میخي زکات شتا ذکر په حدیث مبارک کې اگر چې نشته لیکن زکات شتا نو الته فقها قیاس کوي په غوا باندې میخه په غوا قیاس کوي او د غوا قرباني کیږي د دوانو نصاب یو شان لګي دغه شانتي چې څنګه په زکات کې برابر د سیمونګوي په قرباني کې برابر ده قرباني کیږي د وهابیانو حضراتو په نيز د بازي وای چې قرباني د میخي کیږي او بازي وای چې نه کیږي بهرحال زمونږ په پښتنو کې به زه په موجوده وخت کې د سیو ما چې علي غالبا یو عالم د بیانات کوي او داغه په بیان کې ما اوریدلی چې کیږي او دا دلایل په کې بعضی زمادارانه نقل کړي کوم چې ما ذکر کړو بعضی هغه ذکر کړي او بعضی وایي چې نه کیږي مولوی مبشر احمد ربانی وهابی وایي باب کې مسائل اور ان کا حل از مبشر احمد ربانی جلد 2 صفحہ 337 مبنی بر احتیاط اور یا راجح یہی موقف ہے کہ بینس کی قربانی نہ کیا جائے صحیح موقف وای دا دی چې د میخ قربانی ونشي وهابی دا ویا ولنه دلیل وای حجاز میں بینس کا وجود ہی نہ تھا پس اس کی قربانی نہ سنت رسول سے ثابت ہوتی ہے نہ تعاملی صحابہ سے بس د دې قربانی نه د سنت رسول نه ثابت ده نه د صحابه د عمل ناب کی مساله اور ان کا حل از مبشر احمد ربانی جلد 2 صفحه 337 یو جواب خود دین زور کوم یو د سوار حضرات تاسو د جمعې په ورځ په پښتو کې خطبه وایي او دلیل دا دی علن کې الله صفاوي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله ذکر الله لراشه خطبه ذکر الله مراد دی او دی پښتو کې چې خلک په مقصد پوه شي موږ سوال دا کوو چې جی پیغمبر علی السلام او صحابه کرامو کې چرته چا په پښتو کې د جمعې خطبه ویله تا په عربو کې ماته د دې حجاز کې ماته د دې صورت خو دی شي نو دی وای چې جی هغه عربو پویدو اول خو جواب دا ورکړي چې صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ هغه عربو سلمان فارسی هغه عربو هغه چې په عربی کې خطبه ویله او دویم نمبر دا ده چې دې زګین کې ستا خوخه د نو توي چې په حجاز کې د میخ قسم نو میخ نه راغلی په حجاز کې د فجنه د میخ قرباني د دینه شي کوله نو په هغه وخت کې د صحابه موجود دي رومي صحابي مثال په تور باندې موجود دي یو توي رومي یو توي فارسی صحابي موجود دي هغه قرباني د میخ کړه هم د قشن کولاوي پریخه لګي نور کولا کو زور ولا ورکه چرنا اعتراض او کنه چې تاسو ته لیک سپین ښکار I am so sorry مطلب می دا نه ده خو چې بجلی د پاکستان لاړ شي نو په الله یقین وکا ماته د پنجاب یو مرګري ویل زمونږ په اردو کې دا کورسونه یو کلاسونه اما ته وی چې مولانا صاحب د چهرې او خپل تاثیری کله ناکله دا منګم ګورو د چهرې او خپل تاثیری حقیقت پستر ګورو عزت ماته مخ ویل لزله پستر تاسو ته پته ولګي نو دا جوابات زماده طرف نه دیو ته شو دویم دا چې میخ اگر چې موجوده لما لیکن اجماع د امت نه دا د غوا سره مشابه شوی د څنګه چې ما اجماع د امت پیش کړه او د غوا په قسم کې دا څنګه چې په زکات کې د غوا په قسم کې حساب دا د سی په قربانۍ کې مونږ حساب کړل کچارته میخي د قربانۍ د نه کولو دا دلیل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې په عربو کې نو نبی علیه میخي شودم وهابیانو مسکی کٹین نے جوڑ کر لی کبھی کبھی تو فنی سٹائل میں آئے گا نا بیار دی غواخ مخوری دغه شان شودیم ما استعمالوي د دې سرمن د دې چې څومره اشیاء متعلق دي ما استعمالوي ښا عوام تاسو پوه شي امولیان هم سيو بل طرف ته ول اختلافات تم راکاږي ځکه چې دا
د نبوت معاب صلی الله علیه وسلم په دور کې نه وه. او دغه شانتي د اهل حدیثو ډېر حضرات د میخې د قربانۍ قایل هم دي چې فتاوی علماء حدیث اولنی د دیو کتاب دی، دا د پروت دی، غالبا دا په 14 جلد کې دی، 14 جلد کې 14 جلد کې دی، نه سو ساري 14 جلد کې دی دا کتاب دی فتاوی علماء حدیث. په دې کې په 14 جلد صفحه 446 کې را نقل کوي کیا بینس کې قربانی جائز ہے. مفتی صاحب نه فتوا طلب کیږي. موږ ته تاسو کې برنا حق مفتیان دي کې مفتیان شته، جواب جائز ہے کیوں کہ بینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے. دلته راته مسله را یاد شوه کله چې د دې زمنګ باس کوي دی وای ته مقلد یې، ته صرف د امام قول دلیل ګرځې، ته قرآن حدیث نه او جی زه مقلد یم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مقابله کې، او ستا په مقابله کې زه مجتهد اعظم یم. خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، تاہم بینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں ہے. فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 74. کم خلق جو وای چې میخې قربانی نه کیږي دا په غلط دی، د دې مسلک صحیح نه دی. دویم مولوی نعیم الحق ملتانی غیر مقلد کتاب لکھ لے بینس کی قربانی کا تحقیق جائز ہے. اس میں بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے اور دلائل کی منکر کو جاہل کیا ہے کہا ہے. د دلائل و منکر ته جاہل ویل دی. دریم غیر مقلد عالم حافظ ابو یحییٰ نورپوری کا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے بینس اور گائے کو ایک قسم مان کر بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. 4 مولوی عبد الرحمن عابد غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کی قربانی کی جواز کو کئی وجوہ سے راجح کہا ہے. 5 نمبر حافظ مشتاق اکاڑوی غیر مقلد اپنی ویڈیو کلپ میں جو یوٹیوب پر موجود ہے قرآن سنت کے دلائل کی روشنی میں بغیر کسی قباحت کی بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. نمبر 6 مولوی ابو معاذ حنیف غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کو گائے کی قسم قرار دے کر بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. نمبر 7 حافظ عبد المجید پر غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں قرآن سنت ائمہ کرام اہل لغت کی فرامین کی روشنی میں بینس کی قربانی کو مشروع کہا ہے. نمبر 8 حافظ ندیم ظہیر غیر مقلد اپنی ویڈیو کلپ میں زکوٰۃ قربانی وغیرہ میں بینس کو گائے کی قسم مان کر اس کی قربانی کو جائز کہا اور اسے اکابر اہل حدیث کا مسلک قرار دیا ہے. نمبر 9 مولوی عبدالسلام بن محمد غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کو فالتو جانور ہونے کی وجہ سے قرآن کریم اور اہل لغت کے دلائل کی روشنی میں بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. نمبر 10 مولوی عبداللہ ناصر رحمان غیر مقلد آپ نے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. دای موږ صرف هغه وسنی وخت اکابرین پیش کړو کم چې د پښتونخوا نه په علاوه سیمو باندې دي، باقي د پښتونخوا په سیمه کې به زه دا وایم د دیو مولا مولانا